د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د عفاف په معامله کې صفایي او صدقه. ام المؤمنین حضرت زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها فرشته کې د نبی علیه السلام د ترور لور وه. شروع زمانه کې مسلمانه شوې وه. په اول کې د دې نکاح حضرت زید رضی الله تعالی عنه سره شوی و، کوم چې د نبی علیه السلام آزاد کړی شوی غلام و او د نبی علیه السلام متبنا هم و، یعنی په زیوالي یې نیولی و. په دې وجه ورته زید بن محمد هم ویلی شو. خو حضرت زید رضی الله تعالی عنه سره د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها جوړ رانغی، نو هغه طلاق ورکړو. نبی علیه السلام په دې خیال چې د جاهلیت د زمانې یو رسم مات شي، هغه دا و چې متبنا به بالکل د زی په شان و او هغه ښځې سره به یې نکاح هم نه کوله. په دې وجه یې د خپل ځان سره د نکاح پیغام ورلیږو. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها جواب ورکړو چې زه خپل رب سره مشوره کوم. دا یې ووی او داسې یې وکړو او مونځ نیت یې وتړو چې الله تعالی سره مشوره کولو نه بغیر زه څه جواب نه درکوم. چې د هغې برکت دا وشو چې الله جل شانه په خپله د نبی علیه السلام نکاح د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره وکړو او د قرآن پاک آیات نازل شو. پس کله چې زید خپل حاجت د هغې نه پوره کړو، نو مونږه هغه ستا په نکاح کې درکړه د پاره د دې چې پاتې نشي مؤمنانو باندې تنګي د خپل په زی نیولو د بیبیانو باره کې. کله چې هغه خپل حاجت د هغه نه پوره کړی وي او د الله تعالی حکم به خامخا کیږي. هر کله چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته د دې آیات په نازلېدو د نکاح خوشخبری ورکړې شوه، نو چا چې زیری ورکړی و هغه ته یې هغه کالي راویستو ور یې کړو کوم چې دغه وخت اچولی و او په خپله سجده کې پرېوته او د 2 میاشتو د روژو نیولو یې نظر یې ومنلو. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په دې خبره فخر په ځای و چې د ټولو بیبیانو نکاح د هغې خپلو خپلوانو کړی دی. خو د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نکاح په اسمان کې وشو او قرآن پاک کې نازله شوه. په دې وجه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره د مقابلې موقع به چېرته راغله، نو هغې ته د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات محبوبه کېدو باندې ناز و او دې ته د اسمان په نکاح ناز و. خو سره د دې په حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګولو کیسه کې کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې نورو ټولو نه علاوه دې نه هم پوښتنه وکړه، نو دې عرض وکړو چې زه عایشه رضی الله تعالی عنها کې د نیکۍ نه سوا هېڅ نه وینم. دوی رښتونې دیندارې کني دا وخت د بنې د الزام لګولو او د خاوند د نظر نه د غورځولو و، خصوصا د هغې بنې چې کومه نازبینه هم وه. خو سره د دې په زړه سره یې صفایي وکړه او تعریف یې وکړو. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ډېره بزرګه وه. روژې به یې ډېرې نیولې او نفلونه به یې هم ډېر کولو. په خپلو لاسونو به یې محنت هم کولو او څه چې به ورته میلاو شو هغه به یې ټول صدقه کولو. د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې بیبیانو ترې تپوس وکړو چې په مونږ کې د ټولو نه لومړی په تاسو سره کومه بیبي ملاقات کوي. نبی علیه السلام وفرمایل چې د چا لاسونه اوږده وي. دوی لرګي راواخیست، لاسونه یې ناپ کول شروع کړل، خو وروستو ته معلومه شوه چې د لاس اوږدوالي نه ډېر زیات خرج کول مراد و، ځکه چې د ټولو نه لومړی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وفات شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې ازواج مطهرات دپاره تنخوا مقرر کړه او دې ته یې د دې د حصې مال د
12,000 درهم یې ولېږلې. نو دې خیال وکړو چې دا د ټولو دي. ویې فرمایل چې تقسیمولو دپاره خو نورې بیبیانې زیاتې مناسب وې. قاصد وویل چې دا ټولې هم ستا د حصې دي او دا ټول کال دپاره دي. نو په حیرانتیا سره یې وویل سبحان الله، او په مخ یې زړوکې واچو چې دا مال ونه وینم. دې نه پس یې وفرمایل چې د کوټې په ګوټ کې دې واچولی شي او په هغې یې یو کپړه واچوله. بیا یې برزا رضی الله تعالی عنه ته وویل څوک چې دا کیسه نقل کوي چې دې نه یو ډک موټی پلانکي ته ورکړه او یو موټی پلانکي ته. لنډه دا چې رشته دارانو او غریبانانو په ګوند یې یو موټی تقسیم کړو. هغې کې چې لږې غوندې پاتې شوې نو برا رضی الله تعالی عنه هم خواهش ښکاره کړو. ورته وفرمایل کومې چې د کپړې د لاندې نه پاتې شوي دي هغه ته واخله. هغه وایي چې ما کومې پاتې شوې وې هغه راواخیستلې او ومې شمېرلې نو 4 درهمه وې. دې نه پس یې دواړه لاسونه اوچت کړل، دعا یې وکړه چې ای الله راتلونکی کال ما ته دا مال را نه کړی شي چې د دې په راتلو کې هم فتنه ده. همدغسې وشوه. دویم کال تنخوا راتلو نه مخکې وفات شوه. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر وشو چې هغه 12,000 خو یې ختمې کړي نو هغې 1,000 نورې ورولېږلې چې په خپلو ضرورتونو کې خرج کړي. هغه یې هم هغه وخت تقسیم کړي. سره د ډېرو فتوحاتو د وفات په وخت کې یې نه څه روپۍ پرېښوي نه مال، صرف هغه کور یې میراث کې پاتې شو کوم کې چې اوسېده. د صدقې خیرات د ډېروالي په وجه ماویل مسکینانو نوټکانه د دې لقب و. یو زنانه وایي چې زه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کره وم او مونږه په ګیرو رنګ سره کپړې رنګ کې مشغول وو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ او مونږ یې په رنګ کولو ولیدو. واپس یې تشریف یوړ. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته خیال پیدا شو چې دا څیز یې ناخوښ شو نو ټولې رنګ کړې شوې جامې یې زر ووینځلې، رنګ یې ترې بوتلو. په بله موقع چې نبي کرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو ویې لیدل هغه د رنګ منظر نه و. نو دننه یې تشریف راوړو. پیدا کې لیکي د زنانو چې د مال سره کوم خاص محبت وي هغه پټ نه دی او رنګ وغیره سره یې چې کوم مینه وي هغه هم د بیان محتاج نه ده. خو دا هم اخر زنانه وي چې د مال ساتل یې اډو پیژندنه او د نبي علیه السلام په لږه غوندې اشاره یې ټول رنګ ووینځو.